تاسو د خبره د ګیس وکړه نو د ګیس خبره خو دا ده چې د یو کال نه دا مسله روانه دا د بلوګرام د جلسې نه ده روانه چې د بلوګرام جلسه وشوه دا خبره وشوه زمونږ د پی کې 6 چې دی نو دا مسله ده چې کله د ګیس اول خو دلته ګیس ونه او چې کله ګیس شروع شو او د هغې انسټالیشن یې کوو نو د کوټې د لنډاکین راواله د مانیار غالیګي پورې څومره چې دا ورکران دي نو د هغو د طریقه کار د سر نه غلط څنګه و هغه دا و چې یاره ته په ستا سره 2 کسان دي هغه دغه لګوي پایپونه لګوي نو په هر سړي باندې یو تادي جوړه شوه غویمه جوړه شوه ځکه چې دوی لنډاکینه شروع وکړه په بریکوټ کې په ګورتۍ کې په ابوه کې په نوي کلي کې او داسې په مخه پسې د بلوګرامه پورې ځه نو چې دا کودیان یو شوې د دوی سره ټیمان څو دي کسان ورسره نشته ټیکهدار ورسره یو دی نو هغه کار د دونه ګډوډ شو مسلې پکې رالې هر سړي دا کوشش کوو زموږ دپاره خو دا یو غټه مسله جوړېږي ګیس چې دی دا خو یو اشد ضرورت دی نن سبا چې هغه هر سړي ته ورسي خو بدقسمتۍ نه هغه شی دومره دغه شو غویمه په هغې جوړه شوه چې هر سړي تادي کوله چې ما ته دې کار وشي زما مالې دې مخکې وشي په خپل تنظیمونو کې زموږ بیا دا غویمه جوړه شوه چې یاره زما مالې ته دې وشي بل وی زما مالې ته وشي پایپ لګو دومره ونه چې هغه ټول کلي ته رسېدلی وي د دې نه مخکې چې کوم ګیس محکمې کار کړی دی هغه هم بې ترتیبه و هغه کسانو ته تللي وه چې یاره کم خاص کسان ول په مخکینو دور کې نو هغو ته یو لاینونه تللي وه نو ټول خلک اګنور شوي خاص کر غریب خلک نو مطلب مې د خبرې نه دا دی چې هغه وخت نه پکې هغه مسله جوړه شوه او دغه شان را روانه وه نو هر سړی به د دې که هغه د لنډاکین راواله د کوټې که د هغه د نوي کلي که د وی د ګورتۍ او په مخه پسې راځه دا ټول کلي دا ورکران دا تللي دي او ډاکټر صاحب ته ناست دي هر سړی راغلی ډاکټر صاحب ته وایي ډاکټر صاحب د دې ګیس دا کار ماته میټر نه لګي ماته ډنډل لګي ماته پایپ ونه لګېدو نو دا کار خو د ډاکټر صاحب نه و دا خو د ایم این اے صاحب کار و ایم این اے صاحب چې کله مونږ دا یو 8-9 میاشتې چې مونږ خوار شو ذلیله شو زمونږ خبره چا نه منله نو بیا مونږ دا کسان راغونډ شو لاړو په ایم این اے صاحب سره کېناستو ایم این اے صاحب سره کېناستو هغه ته وایي چې سر مهرباني وکړه دا خلک ستاسو نه خبر یې ستاسو سره صرف 2 دغه دي یو بجلي ده یو ګیس دی ستاسو سره علاوه د دې سشترې نه لارې تاسو مونږ له نه جوړه کوي تاسو مونږ له ونه کړل زموږ په ګورتۍ کې د دوی مونږ ته وښیي په ابوه کې د مونږ ته وښیي چې یاره ما پرشر پمپ یې کړي دي ما دغه کړي دي ټینکۍ جوړې کړي ما په کم مد کې کار کړی نو هغه ورته ما په هغه ځای کې هم زموږ نور ملګري هم تللو بلکې د ټول علاقې پې کې 6 خلک تللي و هغو ته کېناستل چې تاسو مهرباني وکړئ مونږ ته د ګیس د محکمې نه شکایت دی په دې کې کرپشن کېږي خلک ډنډې لګوي پیسې الي خلک کودایي کوي په خپله کودایي کوي ځایونه په خپله کني کم چې مین کسان دي هغو ته پایپ نه لګي تاسو ولې دا کار نه کوئ دې سلیم الرحمن صاحب چې دی دله پکار وه چې دې کسان کېنولي وو دا صرف راووتو د هغه خپل وړوکې غونډې کې دفتر یې د هغې نه بار ته راووتو خلکو ته وایي چې انشاءالله زه پروګرام جوړوم او تاسو له به هر یو کلي ته به راځم هر یو یونین کونسل ته ویلیج کونسل ته به راځم او هلته به ستاسو دا مسلې به حل کوم تاسو به اورم او مونږ زه د دې پی ټي آی د تنظیم کس یم داسې زموږ نور ملګري دي زه درته قسم خورم چې ما له د سلیم الرحمن صاحب په اوجر کې خپنه دی ایښودي چې اسکل هلته کېناستل میلمه کېدل یا زما خبره اورېدل دا ګران خبره ده د ډاکټر صاحب ته ځکه دا مسله وشوه چې هغه د کال یو نیم نه دا مسله روانه وه هغه تنګ شوه دې خبرې نه نو بیا ډاکټر صاحب ورته پخپله مولي ایم این اے صاحب ته یې ویلي دي چې تاسو پلیز مهرباني وکړئ کښېنئ د خلکو دا مسلې حل کوي خو د هغې مسلې حل نه شوې د هغې ریاکشن دا وشو چې ډاکټر صاحب د بلوګرام په جلسه کې ووایي بالکل ټیکو د هغې وجه دا ده پکار ده چې دا ایشو دا ډاکټر صاحب ته هم نه وی تللی موږ سلیم الرحمن صاحب تللی ځکه چې څومره وټونه ډاکټر صاحب اخیستي د هغې نه زیات وټونه ایم این اے صاحب اخیستي دي او هغه د دې ایم این اے دی او وفاق کې د هغه ټیک ټاک رول دی او د هغه ځای نه پنډون راځي او د هغه ځای نه هر څه کېږي په کار ده چې هغه د وزیر اعظم صاحب سره میلاو شوی وي او هغو ته یې ویلي وي چې یاره زما ته مسله ده زما په حلقه کې مسله ده ګیس یو ګیس دی که نه یو بجلي ده نور کومې دي غټې مسلې دي چې هغه ته نه کېږي که ډاکټر صاحب ته ووایي نو مونږ له داسې لاره کوڅه اوبه ما د یو داسې شی نه دی پاتې چې سړی ووایي چې ډاکټر صاحب موږ له دا کارونه نه کړي نو هغه چې دی صوبایي دی وزیر دی دی په وفاق کې ناست دی د سره 2 محکمې دي ولې دا کارونه نه کېږي نو په کار ده چې دا ایشو خو هغه حل کړی وی دویمه خبره ده خلیل صاحب په باره کې ووایي چې خلیل صاحب چې دی هغه
دا الزامونه چې ولګول دا ټیک دي، دا ډاکټر صاحب الزامونه نه دي لګولي، دا خو د عوام پې ویل، د عوام تلي دی او ډاکټر صاحب یې تنګ کړی دی، په دې خبره یې مجبور کړی دی چې هغه دا خبره وکړي. ډاکټر صاحب دا سره څه ایشو خو نشته، خو د دې خلکو د اواز یې راوچت کړی، زما مسله ده، د بل مسله ده، بل مسله ده. او بیا په دې زموږ په خپل تنظیمونو کې داسې کسان دي چې هغه دوروخي کوي، دوغله پالیسي کوي، منافقت کوي، چې ستا سره م ولاړ یم او ستا سره م کلیر کټ خبره وکړئ، راوځئ ووایه ورته چې هلکه ما دا خبره ورته اول کړې وه چې راوځئ دا بریکوټ دا چوک بلاک کوو، او هغه میسیجونه که د پی کې 6 زما چا نوټ کړي اوس به هم پراته چې ما د دې حل دا دی چې زه د بریکوټ دا چوک بلاک کړم، هله به دا خبره زور والي او زمونږ د دې خلکو کارونه به وشي. نو هغه به د چا خلاف دی؟ ډاکټر صاحب به دي چې هغې الزام لګولی. نو الزام خو دا نه دی، حقیقت دی که نه. نو زه به تاسو ته وایم چې د ډاکټر صاحب چې څومره دشمنان دي دومره به په دې حلقه کې بلکې په دې ټول خیبر پښتونخوا کې چې څومره ده دومره به د ډاکټر صاحب د بل چا دشمنان نه وي څومره چې د ډاکټر صاحب دي. د هغې وجه دا ده چې هغه بار بار وایي چې په ما 8 ایر ګروپو کار کړی دی په دې پی کې 6 کې، او میګا پراجیکټس مې کړي دي که چا سره د 1 روپۍ دغه چې یاره ډاکټر صاحب دا خوړلی دي نو په ما د الزام ولګوي، زه به ګلټي ثابت شم او عدالت ته لاړ شي، زما رکنیت به ختم شي، زه به برخاست شم. نو داسې څوک شته دی نه چې په دې کې سره اوچت کړي. خلیل صاحب چې دی دې دا خبره کوي، نو زه به تاسو ته دا ووایم چې یاره ګیس ډپارټمنټ کې چې کومې مسلې روانې دي دا ټیک دي. که فرض که تو ځان ته وي چې زه پی ایس یم، دی خو سرکاري توګه باندې نه دی، خو د ځان یو کس راویستی دی چې ډاکټر صاحب ورته وایي د خلکو تحفظات دي، یا د یوسف خان صاحب په باره کې وایي چې زموږ ټیک ټاک کار په دې حلقه کې نه کېږي، بدلېږي. دا کومه دومره غټه ایشو د دې نه جوړه شوې ده چې خلیل صاحب نه بدلېږي، خلیل صاحب ولې نه بدلېږي؟ بل سړی راولئ که د هغه نه ښه کار کولی شي، بل راولئ، که یوسف خان صاحب نه بل سړی ښه کار کولی شي راولئ، ټیسټ یې کوئ، د یو میاشت 2 او 3 دپاره 6 میاشتو پورې وګورئ، که خلک دې خوشحاله او ټیک ته که نه بیا یوسف خان صاحب راولئ، بیا خلیل صاحب راولئ. خو چې کومه مسلې جوړې شوې په دې حلقه کې جوړې شوې، شکایتونه وشول ډاکټر صاحب ته، هغه دا خبره ریز شوه، هغه په دونه حد ته ورسېد چې نن په جلسه کې کوي، په پریس کانفرنس کوي، هغه د خپل دغه دفاع کوي. دې دې لاړ شي ډاکټر صاحب خو شکر وباسي، دې دې لاړ شي که نه لاړ دې شي چې زه والا ثبوتونه وښیم. کاکا اخري را دا ووایي چې څه پیغام ورکوئ د خلیل احمد او د منسټر الرحمن صاحب په نوم باندې؟ هغه د خپله قبله درسته کړي. دا دوی ته ما مخکې م ویلي وو چې دا زما خبرې به لږې اوږدېږي، زه درته یو بله ایشو درته هم ښیم. هغوی ته ما دا ویلي وو چې یاره د ګیس یو ډپارټمنټ ستا سره ستانه نه کنټرول کېږي. ولې نه کنټرول کېږي؟ که په دې کې ته وایې چې یاره کرپشن نه کېږي نو بیا د خلک میټرې په غلا ولې راوړي، بیا ډنډې باندې خلک پیسې ولې علي، بیا چې تا ټیکه ورکړي د خلک د ډنډو دپاره زویونه په خپله ولې کني، چې ډوډۍ خلک د دوی مجبوره کوي، یا یې ورته وایي چې مزدوران درغلي چې وله ورکړي ډوډۍ ورکړي، چا به وس نه کېږي، ولې چې ډوډۍ ورکړي، دا دې سړي ته نه میلاویږي. نو چې کله دا مسلې د ایم این اے صاحب نه سنبالیږي، پی ایس وایي چې لرې که نو لرې دي کې، که یوسف خان صاحب ته مسلې دي نو لرې دي کې، پاکستان روانېږي نه، حلقه خرابېږي نه، بل سړی به د هغو پسې راشي کار به وکړي. دویمه خبره ته دا کوم چې د ګیس ډپارټمنټ ته چې تو ځې د ډېر خلک زما ډېر ملګري به زما دا خبره اوري، ته لاړ شو وایي زه داخله کوم، دا خو اوس په دې ټایم کې مه یادوه چې یاره په دې وخت بین دی یا داخلي نه کېږي، چې څوک به لاړ وي داخلي نه کېږي، ته ویل دې دفتر ته ورشه، به وایي کته کوشه، به وایي بره وخېجه، 1 وینډو نه ده، دې به وایي هلته لاړ شه تا له به لستړی کړي، بیا به داخلي نه کېږي، ته به بار ته راوځي. یو پټو سټیټ والا دی، هغه پټو سټیټ والا چې دی هله چې 500 روپۍ ورکړي، 1000 ورکړي، زموږ ټول تنظیمونو ملګري د دې خبرې ګواه دي چې هغه لاړ شي چا 1000 چا 1500 یا 1200 یا 500 روپۍ ورکړي دي، د هغه داخله شوي ده. دا ولې دا کرپشن نه دی؟ بیا د دې نه ایټمي پلانټ جوړ کړی دی چې څوک دې ته ننوځي، دغه 3 کسه سیکرټي کسان کېنولي دي، زه به د پارټۍ کس یم، بل به د پارټۍ کس یا به ورشي شناختي کارډ راکړه، دونه چکن خو په ایټمي پلانټ کې هم نه کېږي لکه څونه چې په ګیس کې کېږي، ټول کرپټ دننه عمله ناسته ده، یو به یو ته پاس کوي، بل به بل ته پاس کوي. دویمه خبره ته ستاسو د دې بریکوټ کوم ډاکټر صاحب ته مې په میسج کې ویلي دي چې ډاکټر صاحب دا ځای په بریکوټ کې د دې بابا ډېری نواب بچا دلی ځان له پایپ لګولی و، هغو له مسلم لیګ ورکړی دی، هغو له ان پي ورکړی، هغو له چې هر چا دا پایپ ورکړی، دا یا ځان له اخیستی دی، هغه پایپ دوی خو ورکړی، دوی راغلي زه دې پرزور مذمت کوم، هغه راغلي دي د ای سی صاحب پسې راغلي، د هغه نه یې پولیس اخیستی دي، هغو ته یې رپورټ کړی چې موږ له پولیس راکړئ موږ دا پایپ وباسو، ولې دا د دوی پراپرټي ده چې دوی پایپ وباسي، دا بدماشي کوي، ټیک ډاک بدماشي کړې ده. په دې باندې نواب باچا ته زه خواست کوم چې راوځي رپورټ دې وکړي، دغه د ګیس عمله چې څوک کسان د دې کې انوالي 4
چا را لېږلي چا ورته ځای ښوولی دی په هغو باندې فوراً اکشن والي.